ماجد علی ولد واجد علی سکنا فاطمه خیل لجړ حال دکاندار شمس مارکیټ بیلا کورونا د سیټي تاڼه کې رپورټ کو چې ما د شپې دکان بند کو سار چراغ ما د دکان تالی کو لوي د دکان شټر اوچتو ځکه دکان ته رانږدې شوم یو کس و چې هغه د دکان نه منډه کا ما چې جوړی کې داغه نیک او سر نور خلک بیا پولیس هم ورسېدل بیا د مشترکه دا کس نیولې دی دای چې ونیو د خپل نوم خلو اشفاق ولد بادر خان سکنا د لزاک شپقدر دکاندار چې خپل دکان چک کو داغه د دکان نه 8000 روپۍ داغه د دکان پکیج کې 8000 روپۍ کمې وي په دراز کې چې 8000 روپۍ پرتی وي هغه نه وي دا ملزم چې انټاروګیټ شو د وکوه منله د دینه علاوه دی ملزم نورم کافي وکوي کړی دي چې هغه د دوران انټاروګیشن دا وکوي اعتراف هم کړی دی خو دې کې یو ډیره قابل ذکر خبره ده چې دا یو داسې غل دی چې هغه پښتو کې یو متل دی د سپینې جامې غل دا هغه د سپینې جامې غل دی د سره چې کوم گاډي دی د سره اکسلای 2017 2018 ماډل اکسلای ده دا کلاشنکوف سره پروت دی روسي د دې پرمټ سره دی دا سمبا سره او دی بالکل یوازې وکوي کوي یوازې د دې 400 نه علاوه د چې کوم د وګو زونه دی پیښور 400 مردان نوخار په دې سلورو ضلعو کې دی وکوي کوي دوران انټاروګیشن د ډیر وګو اعتراف کړی دی خو د دې موجوده حالات او د دې سټیټس او دې ته چې وګوري نو دینه دا نه معلومیږي چې دا غل دی خود نن سبا د غلو طریقې واردات داسې دی لکه تاسو د مثال واخلئ چې دا په موقع باندې په سپاټ باندې نیولې شوی دی او د چې کوم حالات او واقعیت دي دا که عام روټین کې دی چاله مخې لور شي نو سوال نه پیدا کیږي چې سړی وای دا غل دی خو لکه د کارونه داسې د روزګار د ذریعہ معاش صرف دا غلاګانی دي او د غلاګانی کوي یوازې کوي ځان سر دویم کس نه ګرځي او سار کې کوي هغه ټیم کې کوي چې سار کې څه ټیم د سوکیداران اکثر د مونږ د لپاره لاړ شي بیا واپس نه راځي دکاندار لانی راغله دغه ټیمونو کې د دکانونو تعلیمات یو چې سوال لاس لورزي هغه د ځان سره وړي نو زه عوامو ته دا ریکوست کوم چې داسې د سپینو جامو غلو نه ځانو ساتي ډیره مهرباني